د انسانانو ابتدا الله رب العالمین د حضرت آدم علیہ السلام نه کړی دا او آدم علیہ السلام ته د علم په بنیاد الله پاک دا فضیلت ورکو چې دا الله پاک هغه مخلوق چې فرشتي ورته ویل کیږي او دا نورانی مخلوق دی او دا الله رب العالمین مکمل مطیع او تابعدار دي لا یعصون الله ما امرهم دا الله پاک نافرمانی نه کوي ويفعلون ما يؤمرون او چې د سو حکم ورته کیږي هغه کوي دوی دا الله رب العالمین لحظه بر نافرمانی نه کوي اغه نورانی مخلوق الله رب العالمین حکم کو اسجدوا لآدم فسجدوا الله پاک په آدم علیہ السلام ته سجده وکړي دغه مخلوق نورانی مخلوق فرشتو آدم علیہ السلام ته سجده وکړه او الله فرمای فسجد الملائکه كلهم اجمعون دا الله حکم را لې او ټول په یوځه آدم علیہ السلام ته سجده وکړه نو دا د انسانانو آغاز چې د چانه شوی دی الله پاک داغه عزت کارګو چې دله دومره عزت ما ورکړی دی دا انسان دومره معزز دی دا دومره مکرم دی او دغه انسانو چې د دې انسان دغه عزت او د شرافت او حیثیت دا شیطان تسلیم نکو دا الله رب العالمین حکم ټکراو کو داغه مخالفت یو کو سجده او نکړه باوجود د دې چې د بلا کلونه د الله رب العالمین عبادت کړو د فرشتو په مجلس کې پاتې شوی دی خود د انسان هغه عزت او شرافت هغه تسلیم نه کو د الله حکم ټکراو کو الله پاک مردود او ذلیل او ګرځو نو دا انسان الله پاک ډېر معزز ګرځولې دی دل الله پاک امتیازی شان ور کړی دی یو لوی حیثیت ول الله پاک ور کړی دی اوس دا انسان او دا الله رب العالمین دا نور مخلوقات اوس دا ټول الله پیدا کړی ګور الله رب العالمین جمادات پیدا کړی الله پاک نباتات پیدا کړی الله پاک حیوانات پیدا کړی دي او الله پاک انسانانم پیدا کړی اوس ګورا جمادات ته الله پاک صرف وجود ور کړی بس هغه الله پاک موجود کړی دي نباتات ته الله پاک وجودم ور کړی دي او الله پاک وتا د نشونما صلاحیت ور کړی زکه دغه نباتات اونې بوټي موجودم دي او غټيږي ورپسې حیوانات الله پاک وجودم ورکړي د نشونما صلاحیت ورکړي او حرکت ارادي په خپل اراده د یو ځای نه بل ځای تمځي او ورپسې انسان دی الله پاک ول وجودم ورکړي الله پاک د نشونما صلاحیت ورکړي الله پاک ولا د حرکت ارادي طاقت ورکړي او الله پاک ولا عقل او شعور ورکړي او دا عقل او شعور چې کوم انسان ته میلاو شوی دی دا الله بل چاته نه دی ورکړي دا د الله پاک یو خصوصي صلاحیت او قوت ورکړي دی چې دا نور مخلوقات ته حاصل نه دی نو کو د ساخت په اعتبار سره وي انسان د ټولو مخلوقاتو نه جدا دی کدا شکل او صورت په اعتبار سره وي حیثیت جدا ده کدا غرض او د مقصد په اعتبار سره وي غرض او مقصد د مخلوقاتو نه جدا ده نو پته لګی چې دا انسان دا ډېر معزز دی د غرض او مقصد هغه ډېر اهمیت لري او هغه د الله رب العالمین عبادت او د الله بندگی ده نو د مخلوقات په دایره کې خود انسان ته یو لوی حیثیت میلاو شو خو بیا دا انسان په د انسانیت په دایره کې تقسیم شو انسانان د انسانیت په دایره کې تقسیم شو یو هغه انسانان
چې د الله رب العالمین منون کی دي او مونږ ورته مسلمانان او مؤمنان وایو، او یو هغه انسانان دي چې هغه د الله رب العالمین نه باغیان دي او مونږ د کفر په مختلفو نامو سره یادو. مونږ وایو دا مشرک دی، مونږ وایو دا کافر دی، مونږ وایو دا مجوسی دی، دا يهودي دی، دا عیسائی دی، دا قادیانی دی، په مختلفو نمونو سره یادو. دا هغه انسانان دي چې دی د بغاوت په لار روان دي. نو ګوره د انسانیت په دایره کې په انسانانو کې تقسیم راغلی. نو چې کم نافرمان او باغیانو د الله رب العالمین قانون نه منه، د پیغمبرانو قانون او د پیغمبرانو پیغمبره نه انکاریان شیو، اغي ځان له وګرځیدل او چې کم تابعدار دي هغه ځان له وګرځیدل. اوس الله رب العالمین په دې خلکو کې چې تقسیم وکړو، نو بیا د کافر حیثیت جدا دی او د مسلمان حیثیت جدا. د کافر حیثیت جدا دی او د مسلمان حیثیت جدا دی. کافر ته الله رب العالمین سوی انهم الا کالانعام بل هم اضل. الله فرمای دا مشرکان، دا کافران، دا ندی مگر چارپایان دي، دا ساروی دي، بلکې دا د دې چارپایانو سارون هم زیات بیلاری دي. ولی حیوانات د خپل غرض او خپل لار معلومه ده، خپل مقصد ورته معلوم دی، او دا انسانان دوی نه خپل غرض او مقصد هیر شوی دی. حیوانات ته خپل مالک معلومی، د دې انسانانو نه خپل مالک هیر شوی دی. حیوانات خپل محسن پیژني چې زما د خوراک انتظام څوک کوي، زما خیال څوک ساتي، او دا داسې انسانان دي چې خپل محسن ته نه مر شوی دی. نو الله فرمای انهم الا کالانعام، دوی ندی مگر د سارو په شانتی دي، بل هم اضل، بلکې د سارو هم زیات بیلاری دي. ځکه چې په هغه کې کم غراض او مقاصد دي هغه ورته معلوم دي، کم مالک دی هغه ورته معلوم دی، کم محسن دی هغه ورته معلوم دی. او دې انسانانو خپل مالک هر کړی دی، خپل غرض او مقصد هر کړی دی، او خپل محسن هر کړی دی. نو دا د سارونو مخکته شو. اوس دا کم بندگان او کم انسانان دي چې د الله رب العالمین نه هټ کر د بغاوت په لار روان دي، دا د کفر په سرحد کې داخل شوی دي. او دویم انسانان جماعت چې تقسیم کراله، هغه انسانان چې د الله رب العالمین مطیع دي، د الله فرمان بردار دي، د الله پاک منون کی دي، چې ما او تا ورته مسلمان او مؤمن وایو، د الله قانون مني، د الله رب العالمین د پیغمبر سره نسبت ته ایمانیات دای حاصل کړي، په ایمانیات باندې ایمان او یقین لري، اقرار او تصدیق کوي. نو په انسانانو کې دویم جماعت د مسلمانانو شو، د مؤمنانو شو. اوس د مؤمن مسلمان شان دا الله رب العالمین ډېر بلند ګرځولې دی، خو په دوی کې الله پاک تبیا ډېر نږدې کم خلق دي. الله پاک ته په دې مؤمنانو کې نږدې او عزت منسوب دي، داغه بیان الله پاک کړی دی، او به موت ته داغه لارم خودلې ده، موت ته لارم خودلې ده. الله رب العالمین قران کریم کې فرمای ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یقینا ډیر عزتمن پتاسو کې د الله رب العالمین پنځ هغه کس دی چې د الله پاک نه ډیر زیات یریدونکي، چې پتاسو کې کم اتقا دی، د الله نه ډیر زیات یریدونکي او ډیر تقوادار دی، نو د الله پنځ ډیر زیات عزتمن هغه کس دی. او فضیلت او مرتبه بچاته حاصلې چې بچا کې د تقوا او د فرهیزګاری صفت پروتي،